بسم الله الرحمن الرحيم فصل في الصنف الثاني ذوي الارحام صنف اول تذکره وکړه. اوس دویم قسم چې کم تاسو ته نه تعبیر کوو دا اجداد پاسیده دي او جدات پاسیدات دي. د دوی دپاره هم مختلف صورتونه دي. د فرمی اولاهم بالمیراث اقربهم الی المیت، کم چې مړي ته نږدې دی نو دا حقدار دی نو د بعید نه. بیا دغه نږدې چې دی مړي ته دی نو من ای جهتین کانا، د پلار په نسب دی، د مور په نسب دی، چې هر یو دی. بطوري مثال د مور پلار دی، جد فاسد دی په یو مرتبه کې دی، بل طرف ته د پلار د مور پلار دی، اگر چې د پلار دی په دوه واسطې دي، اقرب تینا اولاد وعند الاستواء، او چې دا دوانه مرتبه کې برابري نو بیا به ترجیح ورکو. فمن کان یدلی، هغه چې نسبت کیږي د مړي ته به وارثین فهو اولا، مړي ته نسبت په وارث سره کیږي هغه به اولی عامه ده چې دغه وارث عصبی او کدا ذل فرایضو کې وي. مثال به څنګه ک اب ام الام، د مور پلار، ګوره د مور دا وارثه ده، هغه د پر سدس کیږي. نو د مور پلار دا دا جد فاسد ده، خو مینس کې د مور چې کم دنو دا ذل فرایضو کې ده، دا مدلا بالوارث ده. دا اولاد د دینه چې من اب الام، د مور د پلار نه، ځکه د مور پلار دا جد فاسد ده او داغه پلار هغه چې کم ده واسطه راله، خو واسطه د وارث نه ده. عند ابي سهيل الفرائزي وابي الفضل الخصاب وعلي ابن عيسى البصري، د دې حضرات په نسبت باندې مدلا بالوارث دا غوره دی د هغه نه چې مدلا بالوارث نه. یو قول. دویم ولا تفضيل له عند ابي سليمان الجرجاني، ابو سلیمان جرجانی وی د کې اس فضیلت د پاره نشته. دارنګ ابي علي البستی هغه وی د دوه مرتبه کې برابر دي. دا یو چې کوم دی د مور پلار دی او دا بل د مور د پلار دی، دا دوه مرتبه کې برابر دي، اگر چې یو مدلا بالوارث دی او بل په مدلا بالوارث نه دی، او مرتبه برابر ده، اس فضیلت په یو بل نشته. لہذا دا حضرات په یو تله کې اچي. دریم صورت و ان استوت منازلهم، او که منازل د دوی برابرو، وليس فيهم من يدلى بوارثين، او په دې کې داسې نه چې داغه نسبت په وارث سره کیږي، او کان كلهم يدلون، یا د هر یو ادلا کیږي خو بوارثین، او اتفقت صفته، او متفق صفت د هغه يدلون بهم چې پاغه ادلا کیږي هغه صفت په دې متفق وي، یا د مذکر وي یا د مؤنث وي. مثال یا د ذوی الارحام دی یا چې کوم د عصبو دی. واتحدت قرابتهم، او قرابت یو دی، یا د پلار نسب دی یا د مور نسب دی. د فالقسمه حينئذ على ابدانهم، به تقسیم دغه په ابدان وي. او ان اختلفت صفه من يدلون بهم، او که صفت د مدلون هغه په دې مختلف شو، د چا چې کوم د نسبت د په مذکر سره او د چا نسبت د په مؤنث سره، نو يقسم المال على اول بطن اختلفه، بیا به مال تقسیمو اول هغه بطن چې کوم ځکه اختلاف راغلی دی، بیا به مذکر جدا کې او مؤنث به جدا کې، کما فی الصنف الاولی، څنګه چې اول صنف کې مسله وه. دا خو هغه چې صفت بدلو، چا څه مذکر او څه مؤنث. او ان اختلفت قرابتهم که قرابت مختلفو، دا معنی چې څه د مور نسب دی او څه د پلار نسب دی، نو بیا به پس ثلثان لقرابت الاب، د پلار هغې ته 2 حصې ورکه، وهو نصیب الاب، او ثلث لقرابت الام، ثلث په قرابت د مور ته ورکه، او نصیب الام. ثم ما اصاب لكل فريقين، به چې هر فریق ته کومه حصہ ورسېده، یقسم بینهم کما لو اتحدت قرابتهم، به تقسیم هغه سکه لکه څنګه چې قرابت متحد وي. د پلار والا واغستله 2 حصې، نو وی چې آلته اوس د قانون ذکر کو، کم چې قریب دی نو هغه ته ورکه، بعید نه. بیا که بالفرض په درجه کې برابر وي، نو بیا وګورو صفت د مدلا معتبر دی او کنه، نو بعضو معتبر وي بعضو معتبر نه وي، خو پته په هغه چا د چې صفت د مدلا غي معتبر نه وي، داسې به تقسیم کې دارنګه د مور حساب هم په تقسیمه. فصل په سن په ثالثه دریم قسم
کم چې د خویندو بچی دي دارنګې د ورونو لوریانې دي الحکم فیهم کالحکم فی الصنف الاولی دوی کې فیصله داسې ده لکه څنګه چې په صنف اول کې فیصله وه هلته ستا د لور بچي چې کم دی او دلته دي د خویندو لوریانې دي اعنی اولاهم بالمیراث اولا بالمیراث څوک دی اقربهم الی المیت چې مړي ته کم قریب دی نو دا یو چې کم دی د خور لور ده او بل د خور د لور ده نو خامخا د خور لور نږدې ته نو وان استووا فی القرب کو قرب کې دا برابر وي نو په ولد العصبه اولا به ولد د عصبه اولاد من ولد ذی الارحام د ولد ذی الارحام نه مثال ک بنت ابن الاخ بنت د ابن الاخ د وراره لور ده نو وراره ستا عصبه ده لوري چې کوم ده دا ذی الارحام کې ده نو دا جینې چې کوم ده د وراره لور دا د عصبه لور ده د اولاد بل طرف نه ابن بنت الاخت الګ دی خو د خورزي زوی دی نو د الګ د خورزي زوی دی نو خورزو د ذل ارحام کې ده اگر چې لاندې الګ د خواسته دلته خورزه د غزل ارحام کې ده او مخکې چې کم دغه جینې ده خو لیکن پلاری هغه عصبه ده نو هغه جینې غوړه شو د الګ نه کلاهما لاب و ام عامد کدا عیانی وی او لاب یدوان علاتی وی او احدهما لاب و ام والاخر لاب یو عیانی دی او بل چې کوم دغه علاتی دی او په دې غونډو درې وړو صورتونو کې المال كله لبنت ابن الاخی مال به ورکولی شي د وراره دی لور ته وراره لور ته به ورکې ځکه چې وراره عصبو او دغه ذل ارحام د عصبه لور ده نو لبنت ابن الاخ ځکه لانها ولد العصبه ولو کان او کدا دوه داسې وی چې له امین د مور بچی دی چې کم دی نو بیا المال بینهما للذکر مثل هذه الانثیین دا اخیافی وی نو اخیافیو کې بسنګه مسله کې نو یو اخیافی رونه خويندې دي هغه د مسله وی په ذیل پروزو کې چې د الک او د جینې په منځ کې اس فرق نشته متفقه او دلته د اخیافیو د په وساتت باندې چې کوم ستا ذویل ارحام راځي آیا دا هغه شان دي کنه دا به د هغې نه بیل وي نو ابو یوسف رحمه الله د فروع په شان د اصول حسابوي محمد رحمه الله فروع په شان د اصول حسابوي اخیافي رونه خویندې برابرو اخیافي رور ده که اخیافي خور ده سدس وله کېږي که ډېر دي ثلث وله کېږي بیا به ثلث په غونډو تقسیمه برابر هلک او د جینۍ پکې فرق نشته دا اصولو اوس د دې اخیافي خور او ورور د دې بچی دي ستا ذل ارحامو کې هلته به فرقي د محمد صاحب فرمایي چې په اصولو کې فرق نه په دې فروعو کې فرق نشته برابرې تقسیمه وه او ابو یوسف رحمه الله وایي نه قانون دا دی چې مذکر او مؤنث کې به فرق وي خو دې اخیافیو په اصولو کې موږ فرق نشو کولی دا ثابت ده نصن نو ټیک دلته علی سویه دي لیکن د دوی لاندې چې کوم بچی دي استاد الارحام دي هغه به د عام قانون برابر چلیږي لذکر مثل حظ الانثیین به ورکې نو ځکه دی فرمایي لذکر مثل حظ الانثیین عند ابو یوسف رحمه الله باعتبار الابدان وعند محمد او امام محمد رحمه الله فرمایي المال بینهما انصافا مال به دوی په منځ کې دا نیمولی شي باعتبار الاصول څنګه چې اصولو کې هغه شانې به دا فروع وي بهذه صوره خي طرف ته ستا چې کنده بنت ابن الاخ لامن اخیافی رور دی دا غن وسیده او ګس طرف ته چې کوم دی ابن بنت الاخت لامن اخیافی خور ده دا غزوی دی لہذا وړاندې مسله وی چې ابو یوسف رحمه الله تقسیم کوي په فروع باندې بر اصول تر سره ګوري نه نو لاندې را کوشه په خي طرف کې بنت ده په ګس طرف کې ابن ده دا مخ کې اختلاف د سره غب کې منی نه دویم ټکی دلته ووی چې هغه اخیافیو کې اصولو کې تساوي وي خو په فروعو کې تساوي نه وي نو چې نه وي دا خو نوسی دي نو بنت ده او ابن ده نو رؤوس اعتباریو کې چې کم دی وګورو یو جینۍ ده دو الک دو باندې الک حساب ده رؤوس اعتباریه درې شول نو مال په درې ځای تقسیم کا امام ابو یوسف سے فرمایي دو بته ورکې دی ابن ته چې ګس سیټ کې دی یو بته ورکې دی خي سیټ ته جینۍ ته ناغه په درې تقسیم وي امام محمد رحمه الله وړاندې وی چې دا اختلاف پیدا شي اول اختلاف کې به تقسیم کې
یو اخ دی بل اخته ده په دویم بطن کې اختلاف رالی ابن دی او بنته ده په دویم بطن کې اختلاف دی په دوی به تقسیمو خو لیکن چې وګورو د اخیاپي دي اخیاپي کو څه فرق نه د دوی هغه پلار او مورې چې کوم هغه برابرون په دې کې هم فرق نشته نو که په دې تقسیمې هم ټیک ده که په دریم بطن کې تقسیمې هم ټیک ده مال به دوه ځای کې نیم د بنتي او نیم د ابن که په دویم بطن کې او که په دریم کې وي خو هغه اقا شان وي چې اصولو کې انصافنو فروعو کې هم انصاف دي نو المال بینهم انصافا باعتبار الاصول بهذه الصوره وان استووا في القرب کدا برابر په قرب کې وليس فيهم ولد عصبه د عصبه بچي پکې نه او كلهم اولاد العصبات یا ټول اولاد د عصبات وي دریم او کان بعضهم اولاد العصبات بعضی د عصبات بچي وي وبعضهم اولاد اصحاب الفرائض او سپه کې ذل فرائض بچي وي نو په ابو یوسف رحمه الله يعتبر الاقوى د پکې اقوا معتبر وي نو ښکاره ده چې اقوا عیانی دي به علاتی دي به اخیاپی دي هغه په دې انداز باندې خبره کوي ومحمد او امام محمد رحمه الله يقسم المال على الاخوه والاخوات دا په دې اخوه او اخوات باندې تقسیم وي مع اعتبار عدد الفروع فروع معتبر وي عدد پکې د فروع نه برخېږي اول جهاد په الاصول جهاد د اصول معتبر وي بیا په ما اصاب كل فريقين ار فريق ته چې ورسیږي يقسم هغه تقسیمولی شي بین فروعهم کما په الصنف الاولي څنګه چې الته دی تقسیم په اختلاف کې کوو او ناس دی بیلول ذکور دی بیلول به او ناس دی پخکته بیا بوتلو چې کوم ځای کې اختلاف راتو الته به تقسیمول مذکر دی بیا بیلو مؤنث دی بیا بیلو مثال کما اذا ترک ثلاث بنات یو سړي درې لوریانې پاتې شولې ثلاث بنات اخوه متفرقين وثلاث بنين او درې زامن پاتې شوي دي وثلاث بنات اخوات متفرقات بهذه الصوره په دې صورت کې ته وګوري چې کم دی دې کې اخ عیانی راغلی دی اخ لاب و ام اخ لاب دی اخ لام دی درې رونه دي د درې واړو لوریانې دي بل طرف ته چې کم دی اخت لاب و ام ده د هغې دپاره الک ده ام لور ده اخت لاب ده د هغې دپاره هم الک او هم جینې او اخت لام د هغې دپاره هم دي نو په دې کې به تقسیم څنګه کوو تا اوس وی ابو یوسف رحمه الله يعتبر الاقوا اقوا معتبر وي نو چې اقوا معتبر وي عیانی چې وي کنه علاتی اخیاپی پکې نه دي معتبر او اوس دغه مسلک دی هغه په فروع باندې تقسیم کوي چې په فروع تقسیم کوي نو اخل ابن امن عیانی شته دا غي ولور ده او سره د دې عیانی خورم ده اختال ابن و امن اغه راواله د اغي ولور ده ایوي زوی ده د عیانی تراواله الک دا غي ولور ده جینې لور او زوی دي جمع کا رؤوس اعتباریه سلور دي مال سلور زکه یو تنور کا د لور د اخیاپی لابن او امن د لور ته ورکا او یو به ورکی د دغه عیانی لور ته او دوه ته ورکا د عیانی زوی ته کچره دا عیانی نه اومدق شان به مال سلور زکه د علاتی رور لور ده د علاتی خور ایوه لور دی ایوه زوی دی مال بسلور ځای کې دوی لور که اخیاپی پکې نه دی حساب او چې نه عیانی وي نه علاتی وي بیا به راواخلي همدقه شانتې ابو یوسف رحمه الله په فروع هم تقسیم وي بیا په اخیاپیو کې په فروعو کې تفاضل باندې قول هم کوي د اخیاپی د رور لور ده د خور الک او جینې دواړه دي مال سلور ځای کا یو تنور که د اخیاپی رور لور ته یو ته ورکه د اخیاپی خور لور ته دوه ته ورکه د اخیاپی خور زوی ته دا د ابو یوسف سے تقسیم ده نو فرمای عند ابو یوسف رحمه الله تعالی يقسم المال مال تقسیمولی شي كل المال بين فروع بني الاعيان تا تم څلور ځای کرو کدا نه ثم بين فروع بني العلات کدا نه ثم بين فروع بني الاخيار ودوی تقسیم وا للذکر مثل حظ الانثيين پدری وانو کې بد قرازی ارباعا فربع ربع تقسیمیږي به اعتبار الابدان دا د مسلک او امام محمد رحمه الله فرمای نه دا سیندا اخو الته اصول ته ذکر اصول ته چلاړ شي نیوستا عیانی رور دی بل د سره اخیاپی دی ځکه چې د عیانی سره خورم راغلی دا
اخیاپي سره خورم راغلی ده. نو کوم ځای کې چې اختلاف وي هغه تقسیم عقل ته وایي، نو په دې رونو کې تقسیم وکړه. نو اخیاپي دې راغلي سولس ته هغې ته ورکړه. چې سولس ته هغې واغستو دې خوا که د عیاني موجودي نو دی ته به عصبیت کې سلسین پاتې شي. نو او که عیاني دی نه وي نو سلس ورته ورکړه اخیاپي وته، نو سلسین به دی علاتي وته پاتې شي. ځکه دې کې الکان او جینکې راغلي دي چې کوم ځای کې اختلاف یا ابو یوسف محمد سے پاک تقسیم وي. خجی تقسیم دی وکړو، په تقسیم کې مداسې وکړه چې سلسین او سلس پکې راغلی دی، مسله د دریو نه ده. په دریو کې یو راواله اخیاپي ورته ورکړه او دوه راواله عیاني ورته ورکړه. تقسیم دی وکړو. اوس چې سهام او د رؤوسو منځ کې نسبت وګورو، ښه چې لاړ شو هلته اخیاپي وته، نو یو اخیاپي د رور لور ده او د خور زوی او لور دواړه دي. د خور چې کم دی لور او د بل، نو د بچو ته لامه ورځه، دا خو لا خور رور دي، نو هغه دقه جهت معتبر وي او عدد پکې د لاندې نه بره خیجي، عدد پکې د لاندې نه بره خیجي. نو اخته ده، عدد پکې د لاندې نه بره وخیجوه. اختین اخیاپي ولې یو ورکړي کو د نه ورکړي، یو خو اخیاپي د اخ او بل څه شی ده اخته ده که نه. نو اختې لاندې دوه بچي نه دي، دا عدد بره وخیجوه، نو اخته به څه شي؟ اختین به شي. نو یو اخ دی او دو سره اختین رالی، په حقیقت کې درې اخ شول که نه شول؟ ځکه دی خو چې کوم ځای اختلاف وي هغه ځای کې تقسیم دی وایي. نو مخکې په دې خور ور یو دی ورکړی اخیاپي وته، په دې اخیاپي تقسیم کوو، نو یو دی اخ لاندې عدد د هغه لور ده، نو عدد بره نه خیجي، اخ په اخ پاتې شو. بل د اخته اخیافیه د هغې لاندې دوه بچي دي، یو الک دی بله جینۍ ده، خو عدد خو دوه دی که نه، عدد بره وخیجوه. نو اخته اختین کا، نو اختین او اخ رؤوس رال درې او سهم دی یو، یو په درې نه تقسیمیږي، منځ کې تباین دی، درې واړه ځان سره وساته. دوه دي ورکړي دي چې کم دی عیاني وته، یو د اخ بل د اخته، د دې اخ لاندې یوه لور ده، نو عدد خو بره نه خیجي، مکه اخ دی نو، او د اختې لاندې الک او جینۍ دوه دي، دوه عدد دي بره وخیجوه، دا به اخته شي، د اخته به اختین شي. نو رؤوس رال درې، اخ اختین درې رؤوس شول که نه، او سهم دې څه ورکړي دي؟ دوه، دوه په دریو نه تقسیمیږي، غونډ ځان سره ایثار کا، دلته تباین دی. دا قاعده دی وی د هغه درې قواعدو کې چې سهام او د رؤوسو منځ کې د نسبت وکتو ځان سره دې موقوف کړو. بیا هغه څلور قاعدې راواخله، رؤوس موقوفه او موقوفه کې وګوره. اخیاپیو کې موږ درې ایثار کړي دي، عیانیو کې مو هم درې ایثار کړي دي، دا درې د هغه دریو تماثل دی. نو چې تماثل یو د متماثلینو راواله په هغې باندې عمل کوه، ټوله مسله واضحه کوي. یو د متماثلینو درې راواله، ضرب یې که چې کنده په اصل او په عول او په رد کې مسله اصلي او د چا نه شروع شوه؟ دریو نه. دا درې راواله په دریو کې ضرب که، درې په دریو کې نهه، د خبره نهو ته لاړه. که جي اوس به وګورو د چا څه چې د اصل مسلې نه حصه وه هغه راله مضروب کې ضربه چې 3 دی هغه له ورکوه. که جي اصل مسله د دریو نه په دریو کې یو د اخیاپي و، دا یو راواله په دریو کې ضرب که، یو په دریو کې درې اوس راواله چې کم دی او اخیاپي ورته ورکه. نو چې ورمکو چې کم دی اختین دوه ته دی له ورکه، ځکه اخته خو اختین کړي دي که نه، اخ یو ته دله ورکه. نو اخ به خپل یو راوالي چې کم دی هغه به خپل بنتې ته راکوز کي، او اخته چې اختین کړي دي هغه ته دوه ورکړي دي، هغه به لاندې راکوز کي، یو الک دی یو جینۍ ده. خو محمد رحمه الله پکې فرق نه وي، څنګه چې په اصولو کې فرق نه و، په دې کې هم فرق نشته، یو الک ته ورکه یو جینۍ ته ورکه. دا دوی واغستو. اوس چې کم دی پاتې شول عیاني، هغوی سره دوه ضرب که په دریو کې، چې راواله اوس یې تقسیم کا، یو د اخ عیاني، اخوا د اخته چې کم دی هغه اختین دي، عدد دې بره خیجولی دی، نو اختین دي، لہذا مال به درې ځای کې، نو یو به تېنه ورکړي، بچیو کې به دوه ورکړي د الک ته، هغه به خپل دوه راکوز کې خپلې بنتې ته، او اخوا ته چې کم دی اختین دا جوړه که مې بیلوه، ځکه چې اخو اناس یوه ډله کوي که نه، دا به جوړه کې دوی له به ورکې د اختیانو حصه 4 به دوی له ورکې.
خیال کې رااله خبره چار بدوی ته ورکې هغه چار بدوی راکوز کې لاندې خپلو بچو ته نه په بچو باندې به تقسیم کې نه هلته مخکې تقسیم دوران کو اختین دی او اخ دی اختین اخ برابر دي نو چې دوی سره دوی سره اصل مسلې د درې نو دوه په دریو کې شپږ چې کوم دی راواله په اخ او اختین برابر دي نو تقسیم یې کوي نیم به تې ورکې اخ ته درې او درې به ورکې دی اختینو ته اوس به درې دوی ښکته راکوز کي لاندې چې کوم دی یو زوی دی او یوې لور ده دوه به تې هلک ته ورکې یو به تې جینۍ ته ورکې وعند محمد رحمه الله فرمایي یقسم ثلث المال ثلث د مال دا ورکه بین فروع بني الاخیاف دا به اخیافي ورته ورکې على السویه اصلاً په درې به تقسیم کې ځکه استوای اصولهم په القسمتي اصول چې دوی پلرونه په هغې کې تقسیم برابرو نو په دې بچو کې هم برابر دی والباقي او دا باقي به ورکې بین فروع بني الاعیان دا به فروع اعیانو ته ورکې خو انصافا دا به په نیم کې ذکر اعتبار عدد الفروع دا خو عدد د فروع معتبر وي په الاصول په اصول کې د اختینو عدد به راوخیږي ونه هغه به اختین شي او اخو یو دی نو نصفه نیم به ورکړي بنت الاخ بنتې د اخ دپاره نصیب ابیها نیم ته پلار اغستی به دې لور ته ورکړي والنصف الاخرو نیم بل چې ورکړي بین ولدی الاختې هغه دو بچو د اختې ته به ورکړي لذکر مثل حظ الانثیین باعتبار الابدان په هغه ابدان به تقسیم کړي وتصحو دا مسله صحیح کېږي من تسعتین ولو ترک ثلاث بنات او کده پرېښود درې لوریانې بني اخوتین متفرقین درې جینکې پاتې د درې وروڼو متفرق بهذه صوره یو چې کوم د ښي طرف ته بنت ابن الاخ لاب و ام یوه د عیاني ورور چې کوم دی نوسی ده مینځ کې د علاتي رور نوسی ده او په اخیره کې د اخیافي رور نوسی ده دلته چاله ورکو د ابو یوسف رحمه الله خبره کې په د اخیرې تقسیمه وه امام محمد رحمه الله تقسیمات وایي خو لیکن دلته مسله داره چې یو دپاره قوت دی یو عیاني موجود ده نو دا یو چې کوم دی عیاني وراره دی دا بل علاتي وراره دی دا بل اخیافي وراره دی او ښکاره ده چې عیاني وراره مقدم دی نو لهذا د ده لور دا د عیاني وراره لور ده نو دا جینۍ مقدمه ده نو المال كله ټول مال ورکولی شي لبنت ابن الاخ لاب و ام د عیاني ورور چې کوم نوسی د دلی ورکه بالاتفاق وجه ده لانها ولد العصبه دا ولد د عصبه ده په خلاف د هغه وراره نه چې کوم د اخیافي رور بچی دی هغه ولد د ذیل ارحامو کې دی دی خو منظومې چې کوم علاتي دی دا خو عصبه دی نو دی دوه ټکي ذکر کوي چې د دې عیاني دپاره فضیلت په دواړو راشي ښي طرف ته چې کوم عیاني وریره ده دا عیاني وراره لور دا چې کوم دی ولد العصبه په خلاف د ګس طرف باندې چې کوم آخري د اخیافي رور د هغه لور ده هغه د ذیل ارحام لور ده نو ځکه د هغې نه غوره شوه اوس په دې منظومي د علاتي نه هم ولها ایضا قوت القرابتي همدارنګې عیاني دپاره قوت قرابت دی ځکه دا ستا په مور او پلار دواړو کې دي او علاتیا صرف په پلار کې دی او په مور کې نه ده نو ځکه به غونډ مال بنته ابن الاخ لاب و ام اخلي